تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتیان ځان ته وایي بیا خپل دکانونه د 15 منټو لپاره بند کړئ. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عزت او د ناموس مسله ده. ټول دلته کې چې دا خدمت ټولو دکاندارانو ملګرو ته خواست دی سبزه منډۍ فروټو والا ته چې دا زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي شوې ده. دا د سیاست نه بالاتر خبره ده. ټولو ملګرو ته خواست دی چې هغه سوري ته مه ورلېږئ، دې ګرمو ته ورلېږئ، راځئ دې خوا راځئ، دې ګرمو ته ورلېږئ لږ ساعت لپاره. دا احتجاجي مظاهره د لږ ساعت لپاره ده. ټولو ته ملګرو ته خواست دی چې سوري ته مه ورلېږئ، دې ګرمو ته لږ ساعت ورلېږئ. دا ستا په فوټپاث چې کوم ولاړ دي ټول راځئ، ټول راځئ دلته ورلېږئ. الله بازار د صدر من انتهایی شکریه ادا کوو. هغو د خپل طرفه ټولو دکاندارانو ته بیا یو ډېر اعلان وکړو او زمونږ سره چې دی هغه په دې مظاهره کې شرکت وکړو. دا ما تاسو ته ووایي د هېڅ چا د ذات مسله نه ده، د نبي علیه الصلات والسلام د عزت او د ناموس مسله ده. تمامو مسلمانانو ته درخواست دی ټول چې دی هغه دلته راشئ. موږ دغې عالمي کفر ته ښودل غواړو، دغې باطل قوتونو ته ښودل غواړو. که مسلمان هر څنګه دی د ده د هر چا سره تعلق دی، لیکن چې کله د دغه پیغمبر مسله راځي دغه مسلمان به بیا یو موټی ولاړي د خپل پیغمبر د عشق و محبت په سب کې. انشاءالله زمونږ او ستاسو که د وینې ضرورت راغی د ټولو وینه به حاضره انشاءالله، د ټولو وینه به حاضره انشاءالله. سټیج سیکرټري ته هغو ته مایک حواله کوم چې مخې ته نور خپل دغه وچت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. زما خوږو عزتمندو، تاسو ته پته ده چې نن دا مظاهره دا چې دی د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت په باره کې چې دی هغه راغونډه شوې ده. زمونږ د ټولو مسلمانانو وروڼو ته کم چې په دکانونو کې ولاړ دي دا ګرمي لږه ده. یقینا د حشر په میدان چې کومه ګرمي ده د هغې د کمولو دپاره دا ګرمي هغه مونږ برداشت کولی شو، خو هغه ګرمي زمونږ او ستاسو په طاقت کې نه ده. نو د دې مظاهرې باقاعده آغاز زه د تلاوت کلام پاک دپاره شروع کول غواړم. زه د تلاوت کلام پاک دپاره دعوت ورکوم قاري بارک الله صاحب ته چې هغه راشي او تلاوت کلام پاک پیش کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المؤمنين والمؤمنات والمشركين والمشركات ويتوب الله عليهم والله غفور رحيم. د تلاوت کلام پاک نه بعد زه دعوت ورکوم د مټي صدر محمد زبیر ته چې هغه راشي او په مختصر الفاظو کې دې مظاهرې ته مخاطب شي. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی مهربانه دی. زما د مټي غیرتمند عوامو دکاندارانو ستاسو ډېر غټ مشکور یم. تاسو ته زه د زړه د کومې نه په خیر راغلی ویم. په سټیج ولاړ ملګرو ته ستاسو یقینا ملګرو ډېر مشکور یم او ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو د خپل خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هغه توهین هغه په دغه کې تاسو راوتي په ګستاخۍ کې زه ستاسو مشکور یم. د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. بیا
زده سپیشل کوډ نه دا مطالبه کوم چې قوم نور په امتحان کې مار چوا او قوم په جنګ مار والا په جګړې مار والا زر تر زره په دې ورځو کې د دې فیصله کوه چې څه د ناموس حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې په ګستاخۍ باندې سړی ولي او سړی مرداروي نه هغه غازي ته سلام کوم سلام د مټې بازار د طرفه تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر صحابت داوام چې سپیشل کوډ ته سر تر سره دا فیصله دا د اسلامي فیصله او د اسلامي جمهوریت پاکستان په دې ورځو کې دا سر تر سره حل کوي او دا ورکوي د هغې وجه دا ده که زمونږ غازي خالد فیصل ریا نه شو نو موږ به په سینه ګولو ته تیار یو وینه ورکولو ته تیار یو که فیصل خالد فیصل چې دی د هغه نور نیوو ته او د هغه په اولاد کې او یا په چل کې موږ د هغه ته دیو تیار که زموږ سرونه پکې ځي که زموږ وینه ځي که زموږ هر قسمه قرباني موږ هغې ته تیار زموږ سره وکیل برادره او زمونږ د بازار یونین زما سره جناب سکرټري عثمان غني زمونږ ټول ملګري چې د مټې نه څه کېږي نه اولنی انقلاب به د مټې نه زمونږ ته دې نه د قابلې په شکل ځي رحیم الله صاحب په ثمر وي ټول ملګري اصرار وي د دې په دغه کې به په سربراهۍ کې به د مټې نه اولنۍ قابله هر ځای ته چې موږ به ځو دې ته تیار یې دې ته تیار یې تکبیر تکبیر خالد فیصل دې سر تر سره ریا شي که ریا نه شو نو زموږ سرونه ورکول ته تیار یو وینه ورکول ته تیار یو او هر قسم حالات چې خراب شو د دې به سپیشل کوډ ذمواري والسلام جزاک الله ناموس رسالت په حواله باندې احتجاج او لاسونه بلغون کوي د نعره تکبیر چې کله جذبه راشي نعره تکبیر څنګه کوي ماشاءالله دا و د مټې صدر چې د خپل زړه اظهار یې وکړو یقینا چې زموږ داسې مشران موجود وي انشاءالله زر ته زره به دغه فیصل خالي چې دی دا به رها کېږي د دې نه بعد زه د نظم دپاره دعوت ورکوم ضیاءالرحمن طلبګار ادریس ساحل چې هغوی راشي او نظم پیش کړي زمونږ استاد محترم د چارباغ نه هو تشریف راوړل حضرت مولانا مفتی اسحاق صاحب د هغوی په خدمت کې انتهایی مؤدبانه گزارش دی چې سټیج ته دې تشریف راوړي حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب د هغوی په خدمت کې عاجزانه درخواست دی چې سټیج ته دې تشریف راوړي آونو لا نبی آبادی دا آواز پا ہر میدان میں دے لا نبی آبادی دا آواز پا ہر میدان میں دے پا ختم نبوت باندی بسر عمر قربان میں دے لا نبی آبادی دا آواز پا ہر میدان میں دے لا نبی آبادی دا آواز پا ہر میدان میں دے او دغا پا قرآن کی دا اللہ پاک پہ صلاح دا اللہ پاک فیصلہ دا او سورۃ الاحزاب دے دویشتما سپارہ دا سورۃ الاحزاب دے دویشتما سپارہ دا سورۃ الاحزاب دے دویشتما سپارہ دا ختم النبی الکل نبی لا نبی آبادی دا آواز پا ہر میدان میں دے لا نبی آبادی دا آواز پا ہر میدان میں دے ختم نبوت باندی بسر عمر قربان میں دے لا نبی آبادی دا آواز پا ہر میدان میں دے لا نبی آبادی دا آواز پا ہر میدان میں دے رب اللہ ورکلی دا نبیانو سرداری دا رب اللہ ورکلی دا نبیانو سرداری دا لویا دا رجا پا کل جہان کی دا نبی دا
جا بکل جہان کے دا نبی دا لویا درجہ بکل جہان کے دا نبی دا ختم المرسلین دے واللہ دغاک لگا ایمان می دے لا نبی آبادی دا آواز پا ہر میدان میں دے لا نبی آبادی دا آواز پا ہر میدان میں دے ختم نبوت بندی بسر عمر قربان می دے لا نبی آبادی دا آواز پا ہر میدان میں دے لا نبی آبادی دا آواز پا ہر میدان میں دے ختم نبوت دا عقیدے بخدمت نکڑو ختم نبوت دا عقیدے بخدمت نکڑو منگ بپسیبا رسول اللہ باندی ننگو نکڑو منگ بپسیبا رسول اللہ باندی ننگو نکڑو منگ بپسیبا رسول اللہ باندی ننگو نکڑو دغا منکرانو تا پست جنگ اعلان می دے لا نبی آبادی دا آواز پا ہر میدان میں دے لا نبی آبادی دا آواز پا ہر میدان میں دے ختم نبوت بندی بسر عمر قربان می دے لا نبی آبادی دا آواز پا ہر میدان میں دے لا نبی آبادی دا آواز پا ہر میدان میں دے لا نبی آبادی دا آواز پا ہر میدان می دے ماشاءاللہ داو جناب ضیاء الرحمن صاحب دلے انتہائی شکریہ ادا کو زموږ مشران چې دی هغه سټیج ته تقریبا ټول را رسیدونکي دي د مفتی محب الله صاحب موږ ډېره شکریہ ادا کوو چې د شور نه هغو تشریف راوړو زموږ نور سیاسي سرکاري مشران د دې نه علاوه موږ د خپل مټې د ډي سي پي صاحب انتهایي شکریہ ادا کوو چې موږ له هغه چې د اجازت راکړو په پرامن طریقې سره د مظاهرې کولو تمام ملګري به د دې خبرې خیال ساتي چې روډ چې دی هغه زموږ نه بلاک نه شي انسانیت ته چې دی هغه زموږ نه تکلیف میلاو نه شي باقي من او تاسو چې دلته راغلي یو لاستوي نه یو راغلي دا د نبي علیه الصلاة والسلام د عزت او د ناموس مسله ده ښه په فخر سره ټول ښه اواز کوئ د نارې جواب په چغه باندې راکوئ نعرې تکبیر تکبیر گستاخ رسول کے ایک سزا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے د مختصر وقت لپاره دعوت ورکوم د جمعیت علماء اسلام تحصیلي مټې موجوده امیر حضرت مولانا قاری رحیم الله صاحب ته چې هغوی د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي هغوی ته دعوت ورکوم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں انلس کی ساحل پر مسلمانوں اسی تاریخ دہرانے کا وقت آیا نبی کی عزت نبی کی آبرو باقی رہے گی تم باقی ہو وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا میرے آقا کی گنبد سے ایک آواز آتی ہے یارو مسلمانوں میرے آقا کی گنبد سے ایک آواز آتی ہے یارو مسلمانوں میرے حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا د ختم نبوت او د ناموس رسالت فدایانو عاشقانو دغه نننۍ احتجاجي مظاهره د عالمي تحفظ ختم نبوت زیر اهتمام په مټه کې دا د یو هغه عظیم مجاهد هغه عظیم غازی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فدایی او شیدایی فیصل خالد ته د خراج عقیدت او داغه د خراج تحسین پیش کولو په سلسله کې دا زما عزتمندو غازی خالد چې کم دغه کړه کومه کارنامه کړې ده
کم گستاخ چې واسي جهنم کړی دی، کم قادیانه چې مردار کړی دی، دغه قادیانه 1992 کې د نبوت په خپله دعوه کړې وه چې زه سني بزوري نبي یم. او بیا چې کله امریکې ته لاړو او امریکا کې د دې نظریې پرچار شروع کو، 2002 کې پېښور ته راغی او پېښور کې یو مقیم مولانا زمیر صاحب غالبا د هغه نوم دی، هغه ورسره رابطه شروع کړه. د ده دا نظریه او د ده دا سوچ او دا فکر دا یې ښکاره کوو. نو ده ته یې وی چې زه ستا د دې فکر سره هم نوا یم، ستا د دې نظریې سره متفق یم، خو دا راته ووایه چې ما ته مراعات میلاویږي که نه. ده ورته ووایي بلکل ته زما امتي شه، په ما ایمان راوړه، زه پیغمبر یم، تا ته به موږ چې کوم دی د کنیډې ویزه درکړو، تا ته به موږ د یورپ ویزه درکړو، امریکې ته به دې بوځو، مراعات به درله درکړو. زما عزتمندو بیا د دغې علاقې خلک راجمع شو، مولانا زمیر صاحب دا خبره ښکاره کړه او د دغې کلي ایسچو هم په دې حجره کې ناست و. نو دی یې راوستو چې تا دا خبره کړې ده. ده وی دا ما په خپل هوش او اواز کې نه ده کړې او زه رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري نبي منم او دا یې ګڼم او د ختم نبوت عقیده مې ده. خو چې بیا کله امریکې ته لاړ نو په سوشل میډیا د دې پرچار شروع کو چې زه پیغمبر یم، په ما وحی راځي، زه سني بزوري نبي یم. زما عزتمندو چې کله په ده باندې 295 FIR کټ شو او دی پاکستان ته راغی، گرفتار شو، نو زمونږ دا موجوده نظام، دا موجوده عدالتي نظام، زمونږ عدلیه دا غلام عدلیه ده، د دې لاقانونیت ذمہ دار حکومت دی، د دې لاقانونیت ذمہ دار عدلیه ده. عدلیې په هغې کې اگر مگر نه کوو، لیت العالې کوو، د ده سماعت یې نه کوو، فیصله یې نه کوله. تر دې وخته پورې د 300 نه زیات کیسونه چې دي هغه زیر التوا دي، هغه فیصله کېږي نه. زما عزتمندو دغه غازي دا مجاهد دی په جوش کې راغی، دی په جذبه کې راغی، دا خپل ایماني غیرت او ایماني حرارت کنټرول نه کړلی شو او راغی او په عدالت کې دننه دغه دله او دغه گستاخ رسول دغه دروغجن مدعي نبوت واصل جهنم کو من د دغه غیرت ته سلام پیش کوو، د د خراج عقیدت پیش کوو. خو زما عزتمندو پاکستان حکام بالا ته دا وایو چې دا زموږ د ایمان ذمہ داري ده، دا زموږ د عقیدې حصه ده. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایي چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کېږي او ګستاخ ژوندی هغه د سزا نه میلاویږي، د دې نه فساد اعتقادي فساد عملی په معاشره کې پیدا کېږي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابن حتل په باره کې حکم کړی که ابن حتل د خانقابي په خلاف کې هغه پناه واخلي، هلته کې هم چې کوم دی دی معاف نه کوي، دی قتل کوي. زما عزتمندو زمونږ په دې حکومت باندې اعتماد نشته دی، ځکه زمونږ د مخې آسیه ملعونه غوندې ښځه دیو رها کړه، عبدالشکور قادیاني دیو رها کو، مسلسل قادیانیان رها کوي، قادیانیت پروموټ کوي په اسلام آباد کې، په اتر پارکر کې او فیصل آباد کې او په چناب نگر کې قادیانیانو له ځمکې ورکړي دي. کرتارپور باډر یې د قادیانیانو د سهولت دپاره کړو کړی دی، د قادیانیانو دپاره قانون سازي کوي. دې حکومت ته دا وایو چې خپله قبله درسته کوي. تاسو په شا باندې د قادیانیانو او د یهودیانو لابي کار فرما ده. ستاسو دا خیال دی چې موږ به دلته قادیانیان پروموټ کړو، لیکن د غازی خالد د ممتاز قادري د دیو د جرأت نه او د دیو د دغې فیصلې نه چې کوم دی عبرت واخلئ، قانون په حرکت کې راولئ. څومره ګستاخ رسول چې تر اوسه پورې هغه د هغو په عدالت کې په هغو کیسونه دي، فوري طور هغې ته سزا واوروئ. کنې په الله په ذات قسم چې موږ به په تاسو اعتماد نه کوو. څنګه چې غازي فات فیصله کړې وه او ګستاخ رسول په خپله ویشتلو، هر یو فدایي رسول، هر یو عاشق رسول، هر یو شیدایي رسول به په خپله راپاڅي او دغه شانې فیصلې به په خپله کوي انشاءالله. موږ به په تاسو اعتماد نه وي، موږ قانون په لاس کې نه ولو، موږ د قانون نه قانون شکن خلک نه یو، موږ د قانون وفادار خلک یو. خو که چېرې ستاسو رویه دی، ستاسو معیار طهری، ستاسو سلوک امتیازي، بیا به هر سړی غازي ممتاز پیدا کېږي. او بیا نعرہ تکبیر، غازی خالد پیسل د موټي عوام. دویمه خبره، زه دغه لیبرل دغه سیکولر خلکو ته کول غواړم کوم چې وایي چې دا قانون په لاس کې اخیستی دی، دغه بې غیرتو ته
دغه د ایمان نه خالي خلکو ته وایم چې ځان ته پښتانه مه وایئ د پښتو دعوې کوئ ستاسو په نظریه کې ستاسو په ایمان منشور کې اسلام او ایمان نشته دی تاسو له مذهبه د روس پیداوار یئ مه کوئ زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناموس مه چیړئ د دین سره دشمني په سر مه اخلئ والله عظیم کم انجام چې د دغې ګستاخ رسولو بیا به تاسو هم په کورونو کې پټ نه شئ بیا به تاسو هم د پناه ځای بیا نه مومئ اخري خبره دا کوم الحمدلله د ختم نبوت د تحفظ دپاره جمعیت علماء اسلام یو زنده جاوید کردار دی حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه د ختم نبوت عقیده مسله چې دا په پارلیمنت کې حل کړې وه یوسف بن نوری رحمت الله علیه مولانا عطاءالله شاه بخاري رحمت الله علیه مولانا محمد علي جالندري رحمه الله زموږ اکابرو د دې ختم نبوت د مسلې لپاره قربانیانې وینې ورکړې دي قربانۍ پیش کړې دي د جانو نذرانې پیش کړې دي انشاءالله د جمعیت علماء اسلام د ختم نبوت او ټول عوام به انشاءالله د ناموس رسالت لپاره قرباني پیش کوي اخره کې زه سبا انشاءالله زمونږ یو ډېر لوی مجاهد ختم نبوت مولانا فضل غفور صاحب مولانا طاولت درویش صاحب کالاکوټ راحتکوټ ته راځي دا مسله به پکې وي تاسو ټولو ته دعوت دی چې هغې پروګرام کې شریک شئ دعوت قبول دی تاسو ته جزاکم الله اکرمکم الله زه د ختم نبوت د دې ملګرو ډېر مشکور یم ستاسو انتهایي مشکور یم چې تاسو راغلی او په دغې اواز باندې لبیک وي غازي مو خالد کوي غازي خالد خلاف کو چې د ممتاز قادري نو یاد ساتئ دا پاکستان به د وینو نه ډکېږي داسې رویه شروع کوي چې مسلمانان